بچو ته هم ښایو چې سبا له رزق وګټو، حلال خپلو بچو ښځې او مور پلار خدمت وکړو. خو د ګاونډیانو حقوق، ښځې حقوق، خاوند حقوق، بچو حقوق، مور پلار حقوق، د باچا حقوق، د مشر حقوق، دا ټول خبرې صرف قرآن و حدیث کې دي. اټیکیټس، اخلاق، پرنسپلز، اصول دا قرآن کې دي. زما محترمو، سورہ حجرات کې زنګه نیم لیکچر درس وشو چې هغې کې دا خبرې تیرې شوې چې د کورونو اصلاح به څنګه کوو، د مشر قدر، د مور پلار قدر، هغې سره تعلق، د رابطې تعلق دی، د ضابطې نه دی. اټیکیټس، اخلاق، دا تعلق دی ورسره. لہذا موږ به هغې ته دا نه وایو چې تا دا کړي نو زه به دا کومه. نه، که هغې هر څه کوي موږ به ورسره ښه یو، که هغې هر څه کوي موږ به ورسره ټیک یو، که هغې هر څنګه یي موږ به ادب کوو، سر او خپې به ورله مالش کوو، چاپي کوو، مانه خرچه به ورکوو، سهار ماښام به ورسره ملاویږو او ګپ شپ به ورسره لګوو. په دې تفصیلي 1 غنټه درس وشو. بیا چې کوم یو خبر تاسو ته څوک راوړي په کلي کې، په کور کې، یا په سوشل میډیا، یا څنګه څه خبر تاسو اورئ، یقین پې مه کوئ تر څو پورې چې د هغې تصدیق تفتیش ونه کړي. اکثر موږ یو خبره واورو، په هغې یقین وکړو، بیا چې تحقیق وشي نو خبره بلوي. خو زما سره ټول خلک موږ ټول کمزوري په دې عمل نه کوو او بیا وروستو پریشانه یو. نن چې زنګ کوم دویم لیکچر دی، سبق دی، درس دی، هغه دا دی چې الله رب العزت ایمان، اسلام، قرآن، حدیث، دین، وحی، الله رسول سره مینه، دا زمونږ کې الله پیدا کړی ده او هدایت الله را کړی دی. خو حرکت میں برکت، حرکت پکو نو برکت په پیدا کیږي. نو چې چا کې طلب وي، عاجزي وي، هغې له خدای پاک هدایت ورکوي. چې چا کې طلب وي او عاجزي وي نو الله هغې له هدایت ورکوي. نو ځان کې به طلب د دین، عاجزي، نه کې تکبر، دا به ځان کې پیدا کوو، الله مو له هدایت راکوي. وزینه فی قلوبکم، الله ښکلی کړی دی ایمان ستاسو زړونو کې. او الحمدلله هر یو مسلمان چې په اعمال کې لږ کمزوري وي خو الله سره تعلق وي، د دین دپاره ځان پیکوړه کوي، په دین ځان قربانوي، هر چا الله سره تعلق وي. حتی که یو کس غلا کوي که نه، نو هغه څه وي، یا الله دې پرې مې مه شرمې، مجبور یم بیا به غلا نه کوم، یا الله ما معاف کړي. الله سره هر چا تعلق وي. د چا لږ کمزوري، د چا لږ مضبوطي، الله زنګ ایمان مضبوط کی. وکر الیکم الکفر والفسوق والعصیان، الله رب العزت زړونو کې ایمان ښکلی که، خو کفر، عصیان، نافرمانی، فسوق د ستاسو پړه کې ناخوښه که. ایمان څه ته وایي؟ اذا سرتک حسنتک فانت مؤمن. چې کله ستا نیکې ته خوشحاله کړې چې نن مې ښه اعمال کړي دي، نن مې نیک اعمال کړي دي، او دا فلانې عمل مې نن ښه وکړو، نو تا کې ایمان دی، فانت مؤمن، تا کې ایمان دی. و اساءتک سیئتک، اور ستا نے یو غلطی وشو، انسان نه کیږي غلطی، کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے. غلطی به کیږي، نو هغه ته پریشانه کی چې مانه دا غلطي وشوه، نو دا ته مؤمن دی. نیکۍ سره مینه او ګناه سره نفرت د ایمان علامت دی. وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. زما محترمو،
حرکت میں برکت. نو موږ حرکت کوو سکول وایو، حرکت کوو کالج وایو، حرکت کوو یونیورسٹي وایو. نو څونه محنت وکړو او څونه پیسې ولګو، نو بیا د هغې نه پس موږ ته نوکري جاب ملو شي، د هغې ثمره موږ ته ملو شي، په هغې ثواب هم ملاویږي. خپلو بچو له 1 روپۍ ګټل د احد د غر عمره ثواب دی. عن ابن مسعود رضی الله عنه ثواب ملاویږي. نو چې حرکت میں برکت، نو دغه شان که د آخرت دپاره موږ حرکت کوو، 5 وخته مونځ، روژه، حج، زکات، عمره، تلاوت، نفل، دا موږ کوو، نو قبر او آخرت په مو ښایسته دی. نو مخکې الله رب العزت وفرمایل اولئک هم الراشدون، بل ځای اولئک هم المؤمنون حقا، بل ځای کې كتب في قلوبهم الإيمان، بل ځای کې رضي الله عنهم ورضوا عنه، بل ځای کې والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. دا د صحابوں صفات اللہ پا قرآن کے بیان کرے. صحابہ ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، ہم ان کے قدموں کی خاک، وہ ہیں ہماری پگڑی عزت. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین داغی تعریف اللہ پا قرآن کے کڑے دے او دے ویلی دی چی ما آیتون ہوئی ترجمہ آغا پرشتونی مومنانو، آغی پرشدو ہدایت باندیو، داغی پڑھنو کہ اللہ ایمان لیکلے ہو، داغی دا پار ایمان فرض کڑے شوے ہو، اللہ داغی نرازی، حقوی دا اللہ نرازی دی، او محمد دا اللہ رسول دے، او اغسر چکم ملگری صحابہ دی پا کافرانو سختی، او پا مسلمانانو خپلو کے دی نرم دی، خپلو کے نرم دی، او دا کافرانو پر سخت دی. ہمیشہ بدی رکوع کی یا بدی سجدہ کی، یا بدی رکوع کی یا بدی سجدہ کی. باللیل رہبانا وبالنہار فرسانا، د شپې د مسلې پملا باندې، د ورځې د اسپې پملا باندې. اعز مکانا فی الدنا سرج سابحی وخیر جلیس فی الزمان کتاب. نو صحابو تجاسوس راغے، واپس لاړ، ریمارک سے ورک چې صحابه د شپې تاجدو کې الله ته جاړي او د ورځې د اسپې پملا باندې د الله دین د سره بلندې دپاره کافر سره جنګیږي. وباللیل رهبانا وبالنهار فرسانا. صحابو تعریف الله کړی دی په قرآن کې. الله اکبر. نو چې اچھا تعریف الله وکړو او بل یو کس راپاسي هغه مذمت کوي، یا داسې مذمت کوي چې د تاریخ نه ریفرنسز او حوالې رایلی او صحابو باندې تنقید کوي. نو زما محترمو، تاریخ سند نشته، د قرآن و حدیث سند شته. قرآن و حدیث کې الله رسول خبرې کوي، په تاریخ کې دوست او دشمن دواړه خبرې کوي، په تاریخ کې رطب و یابس، خشک و تر، اوچ لامده، ارس شته. قرآن کې حق خبرې دي، هغې کې دشمن هم لګي. نو په قرآن و حدیث کې د الله او د نبی د خولې نه د صحابو باره کې تعریفونه وتی دي او ټول آیتونه ما تاسو ته بیان کړو. آمنو کما آمن الناس، سٹینڈرڈ آئیڈیلز ہمارے سٹارز صحابہ، آمنو کما آمن الناس، اے خلکو داس ایمان روڑے لکه څنګه چې صحابو روڑے دے. آئیڈیل ہمارے سٹارز، سٹینڈرڈ معیار، هغه ایمان به قبولی. ځکه ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی صحابو بارکے، مشکا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13،
من کان مستنن فلیستن بسنت من قد مات. که څوک چا پسې تلل غواړي نو زه به هغې کسانو پسې چې هغې مړه دي صحابه، جمدو پسې به نه ځئ، موږ جمدي عالمان موږ پسې به نه ځئ. زنګ نصیحت اوره عمل پې کوئ، خو عقیده موږ ته نه حواله کوئ. په میډیا او په ټي وي او په دنیا عالمان دي. ابن مسعود وایي چې جمدی کس چې دی دا کیدی شي ګمراه شي، غلط شي، دا کیدی شي. خو صحابه په ایمان سره د دنیا نه تللی دي. هغه منهج، هغه سوچ، هغه فکر هغه به اخله او په هغې به عمل کوي چې هغه د صحابو دی. یو کس ښکلی اواز دی هغه صحیح عالم دی؟ نه. ښکلی دی هغه صحیح عالم دی؟ نه. ذهین دی هغه صحیح عالم دی؟ نه. ډېرې کتابونه لیکلي دي هغه صحیح عالم دی؟ نه. کوم عالم صحیح دی؟ چې صحابو په ترتیبي، د صحابو په عقیدهی، د هغې په سوچ او د هغې په منهجي، د هغه آیډیل صحابی، هغه اوچت عالم دی. زه اکثر دا خبره کوم، په میډیا تاسو مختلف عالمان ګورئ، په یوټیوب، فیسبوک، تاسو وګورئ چې ستاسو پلار او نیکه په زمانه کې په علاقه کې کوم نیکان عالمانو چې هغې ته متاثر وو هغې پسې لاړ شئ. په دې میډیا باندې داسې کس خبره کوي چې قرآن او حدیث خبره کوي، خو عقایدو کې فرق وي، د هغې نه به ځان ساتئ، د هغې نه به ځان ساتئ. ځکه ابن مسعود وفرمایل فاولئک اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم. مړو پسې به ځئ. مړه څوک دي؟ صحابه. ولې؟ ځکه کانوا ابر هذه الامه واعمقهم علما واقلهم تکلفا. چې هغه صحابه چې هغې ابرها کانوا ابرها قلوبا، روڼه ډېر صفا وو. اعمقهم علما، علم ډېر مضبوطو، علم مضبوطو. اقلهم تکلفا، تکلف پکې نو، حق خبره به کول. فاولئک اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم. دغه مړه د نبی علیہ السلام صحابه دي. بل اختارهم الله لصحبت نبیه، الله غي خوښ کړو چې نبی علیہ السلام په آدم علیہ السلام ولې تر اخر زمانه پر څونه انسانانو راځي، خاص کسان چې هغه صحابه. الله اکبر. د نبی علیہ السلام لپاره خاص کړو. اختارهم الله لصحبت نبی، د نبی علیہ السلام فرندز صحابه دا خاص د ټول دنیا نه خوښ کړي شوي کسان د نبی علیہ السلام ملګري. ته په اعتراض کې، ته په تنقید کې، ته ورپسې خبرې کې، دې خلاف ویډیوګان جوړه. هر یو خطیب د هر سکول آف تھاټس مکاتب فکر په خطبه کې دا نه وایي الله الله فی اصحابي، د الله نه ویریږي، د الله نه ویریږي، زما صحابو بارکه لا تتخذوهم غرضا من بعدي، زمانه پس د اعتراضاتو نشانه غیمو جوړوي. فمن احبهم فبحبي احبهم. څوک چې صحابو سره مینه کوي دا ما سره مینه کوي، څوک چې صحابو سره نفرت کوي دا ما سره نفرت کوي. په باغ چې څوک اعتراض کوي دا په مالی اعتراض دی، ځکه چې باغ مالی جوړ کړی دی. په ګلونو څوک اعتراض کوي دا په مالی اعتراض دی. په مقتدي څوک اعتراض کوي امام تربیت نه دی کړی. په مرید څوک اعتراض کوي د مرشد ټیک نه دی، هغه تربیت نه دی کړی. په شاګرد اعتراض په استاد دی چې هغې تربیت نه دی کړی. په صحابي اعتراض په نبي علیہ السلام اعتراض دی. کله وایي بنو امیه داسې، بنو امیه داسې. بنو امیه خو تعالی قرآن در کړی دی، د صحابي او زوی او هغې او نوسې او هغه دا غلط کار کړی. وایي صحابه مونږ ذمه دار یو. د نوح علیہ السلام یو زوی غلط و، مونږ د هغه ذمه دار نه یو، مونږ د صحابو ذمه دار یو. صحابو پسې خبرې مه کوئ. مونږ له قرآن بنو امیه را کړی دی، د هغې د نسو مونږ ذمه دار نه یو که هغې د قرآن حدیث نه خلاف وو. صحابه ټول زموږ د سر تاجونه دي. تاریخ پسې به نه ځئ، قرآن حدیث پسې به ځئ. داسې سکالران راوتي دي چې صحابه شرموي. یو سکالر دی 3 ګنټې تقریر کوي د یو صحابي خلاف رضی الله عنه، ورسره وایي د یو صحابي خلاف تقریر کوي، 3 ګنټې تقریر کوي، ریفرنسز حوالې ورکوي او دا ورسره وایي رضی الله عنه.
الله دا هغه نه راضي وو. لکه چې الله ته راضي نو تا ته ولې تکلیف ته چې ورپسې خبرې کوې؟ بس دا یو خبره کافي ده. په خپله وایه چې رضي الله عنه الله دا هغه نه راضي دی نو خبرې ورپسې څه لکې؟ په ارام کښېنه که نه، ولې بې عزته کوې صحابي؟ الله دې موږ ته سمه نصیب وګرځوي. زما محترمو، نو څوک ځي صحابو پسې به ځي. نبي علیہ السلام موږ له 3 پاکستان عمره ځمکه راکړه. ابوبکر عمر 9 پاکستانه، عثمان علي 14 پاکستانه، امیر معاویه 33 پاکستانه رضی الله عنهم اجمعین. سوری غوری محمود غزنوی سلطان ټیپو التمش محمد الفاتح سلطان عبدالحمید ایوبی ابدالی هارون رشید التمش ارتغل عثمان محمد الفاتح دینګله 28 ملکونه راکړه. دا ټول د الله اولیاء عالمانو حافظانو تاجد به کول. اټلی، سیسلی، اټلانټک، ساوث افریقا، آدا یورپ، چاینا، سکیانګ، دا ټول تاو سره وو. 14 ملکونه هغوی واپس واغشتل. 50 ملکونه تاو سره اوس پاتې دي. دا چا درکړي دي؟ چا محنت کړی دی؟ چا وینې توی کړي دي؟ څوک پې ناست دي؟ د هغې ترتیب سره د وچلېږي چا چې دا درکړي دي، چا چې محنت کړی دی. زما محترم، سکیانګ د پاکستان نه غټه صوبه ده په چاینا کې، ټول مسلمانان دي. هلته څوک تلي وو؟ سعد رضی الله عنه. اټلی، سیسلی، اټلانټک، ساوث افریقا، آدا یورپ. الله اکبر! دا ټوله دنیا چا درکړه؟ دا ملکونه چا درکړي دي؟ بعثت الی الهند والسند، مجھے ہند اور سندھ کی طرف بھیجا گیا ہے. ہند ہندوستان، سندھ کا فاتح کون ہے؟ محمد بن قاسم. محمد بن قاسم موږ له راکړی دی. محمد بن قاسم باب الاسلام سند ته وایي، روړي سکر. دلته محمد بن قاسم راغلی و، دا د بنو ثقیف و. نبي علیہ السلام دعا کړې وه چې یا الله طایف والا زه ووالم، دې مه تباه کړې، د دې اولاد له به خدای پاک هدایت ورکړي، د دې اولاد له به خدای پاک څه ورکړي؟ هدایت ورکړي. او هدایت یې وله ورکړه، مسلمانان شو. نو سند یې فتح کړه. بعثت الی الهند والسند. نبي علیہ السلام وایي زه هند ته م رالېږلی شوم، هندوستان محمود غزنوي فتح کړی دی، او سند ته م رالېږلی شوم. سند محمد بن قاسم سن 92 هجری. امام مالک چې کله پیدا کېده، محمد بن قاسم د الله ولی و، مقابل هندو ظالم و، بدعمله و، زانی و. خدای داسې حکمرانانو موږ وساتي. زما محترمو، نو غلط حکمرانو، ظالمو او جابرو. بعثت الی الهند والسند، دا ټوله دنیا موږ له چا راکړې ده؟ دا جنګونه چا کړي دي؟ دا وینې چا توی کړي دي؟ پورا تفصیلات میں تاسو ته بیان کړم. زما محترم صحابہ ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، ہم ان کے قدموں کی خاک. وہ ہماری عزت اور تاج اور پگڑی. صحابوں سره ومینه کوو. او داسې کیسټ، سی ډي، بیان، یوټیوب هغه به موږ نه ګورو چې صحابو نه زموږ نفرت پیدا کړي. ځکه صحابه موږ له دین را رسولی دی، خو دا ملکونه یې راکړي دي 24. نو که صحابه کټ شو نو ټول دین کټ شو. صحابه کټ شو، قرآن او حدیث ختم شو. صحابه باندې تنقید برداشت نه دی. مخکې الله رب العزت فرمایي اولئک هم الراشدون. صحابه رشد و هدایت باندې. نو چې رشد و هدایت باندې یو نو تاسو هم د هغې په نقش قدم وچلېږي. هغې زموږ آیډیلز، سټارز او سټنډرډ زموږ معیار دی. مخکې الله رب العزت دا خبره کوي وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. چې د مسلمانانو نه 2 جماعتونه په جګړه شي، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دواړو کې صلح راولئ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. 2 مسلمانو ټولي دي، خپلو کې قتال وکړي. دواړه مسلمانان دي، دواړه مؤمنان دي. الله وایي تاسو د هغې په مابین کې صلح وکړئ. د صلح نه پس بیا یو کس راپاسي او بل ته نقصان رسوي، نو اے جرګې والو، اے خلکو، اے ټول مسلمانانو چې کوم کس بغاوت کوي دا خلاف شي. دا آیت شو. اوس دواړو ته الله مؤمن هم ووی او دی هم ووی چې هغه مؤمن کې کوم یو زیاتې کوي هغه سره وجنګېږي.
ځکه دې سره بل حدیث جمع کې چې حضرت امام حسن رضی الله عنه په لاره روانو، مسلم شریف روایت دی چې نبی علیہ السلام وفرمایل چې لعل الله چې داسې وخت را روان دی چې دوه د مسلمانانو غټ غټ ټولي به په جنګ کېږي. توجه وکړئ. او دا حسن به هغې له روغه کوي. داسې ورځ به راځي، وقت کې دی. نو د علي حکومت راغی رضی الله عنهم، په ټوله دنیا خلیفه علي رضی الله عنه. او د هغې نه مخکې حضرت امام حسن او حسین دی عمر زیات شوی، دا مور سره علي رضی الله عنه ته عائشه امیر معاویه رضی الله عنهما وی چې تاسو حضرت عثمان رضی الله عنه بدله واله، د هغې بدله واله. نو علي رضی الله عنه ته وی که موږ بدله الو زنګ فوج کې دي نو مسلمان به خپله کې ونښلي او ډېر نقصان به وشي. نو دواړو په دې باندې اتفاق و، ټولو دا ټولې عایشه معاویه رضی الله عنهما او دا علي رضی الله عنه ټولې دې دواړو دا وی چې بدله به الو، دواړه متحد او دواړو ټولو دا خبره کوله چې خلیفه حضرت علي دی. معاویه بار بار وی چې اے علي ته افضل ہے او ته د خلافت حقدار او ته خلیفه. سبحان الله. او د مسلو ته پوښتنه هم د کول د علي رضی الله عنه او خطونه یې موته رالیږله. علي د علم سمندر او نبی علیہ السلام د علم خار او علي رضی الله عنه دروازه وه. بهرحال دیو بل سره مینه مو، محبت مو، رشتې مو، تعلق مو. میډیا پسې مه ځئ، هسې لګئ. دا بعضې خلک په اشارو پوهېږي. د صحابو یو بل سره مینه وه، اهل بیت او صحابو یو بل سره مینه وه. بهرحال دواړو ټولو دا وي، یو ټولې کم یو عایشه او علي معاویه او بل ټولې د علي رضی الله عنهم. دې دواړو دا وی چې خلیفه علي دی. د ټولو اتفاق چې علي خلیفه دی، د ټولو اتفاق چې علي افضل دی، او ټولو اتفاق چې بدله د عثمان اخیستل پکار دی. خو علي وی رستو او اما جی عائشه او امیر معاویه فرمایل چې اوس، او علي وی نه اوس نه، خپلو کې به ونښلو. او د علي خبره ټیک وه، د معاویه عایشه هم ټیک وه، خو ډېره ټیک د علي وه. ولې؟ یو وجه خدا ده چې علي رضی الله عنه وفرمایل، نه نبی علیہ السلام فرمایلی چې علي چې دی چې کوم ځای خیري هغه علي سره وي، کوم ځای چې خیري هغه علي سره وي. چې کوم خوا علي ځي هلته خیر ورپسې ځي، که کوم خوا خیر ځي هغې پسې علي ځي رضی الله عنه. نو علي وي رستو به بدلالو، زر نالو. توجه. اوس دا آیت مونږ ته څه وایي چې د مسلمانانو دوه ټولي، دواړو ته مسلمانان ووایې که نه، په جګړه شي نو تاسو دې کې صلح وکړئ، او صلح نه باوجود چې څوک زیاتي وکړي بیا د هغې خلاف وجنګېږئ. او دې حدیث کې څه راغلي دي چې دا حسن زما زوی داسې دی، نبي علیه السلام فرمایل چې د ده په ذریعې سره به دو مسلمانانو غټو ټولو د مسلمانانو د هغې به اتفاق راشي. کم ټولي دي؟ معاویه، عایشه